بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عنایت الرحمن او تاسو ګوري خپل ډیجیټل ګرانو کتونکو. تانا فقیر آباد په حدودو کې یو د سکول استاد چا وجلې دي، خو پولیس تم بر وخت کاروایی کړې ده. ملزمې په یو غنټه کې دنه گرفتار کړي دي. هغه حواله سره نن ایس ایچ او فقیر آباد واجد خان سره موجود یو دي سره تفصیلی خبرې کوم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. دا واقعیا چې کوم د سکول استاد از نیو اسلامیه پبلک سکول کې ټیچر هغه وجلې شوی دی، بیا ملزمم تاسو فوري گرفتار کړي دا حواله سره ته تفصیل وای. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عینت بھائی تاسو ډیره مهرباني، شکریا چې تاسو ټیمو استوراله دا کوم ورځ وقوه په دا ورځ وقوه په دا ټیم باندې موږ په علاقې کې بغشو اطلاع ملو شو چې وزیر کالونی کې نیو اسلامیه پبلک سکول دی او کې یو وقوه شو د قتل چې سکول ټیچر دی، انګلیش ټیچر هغه قتل کړی شو. نو دا به موږ یا د ملزم بدقسمتي یا خوش قسمتي و چې دا ټیم سره موږ ډیر په نږدې او فورا موږ کې ځان ورسولو. تقریبا څو ګنټې نیمه نو چې ملزم موږ علیه قتل سمیت گرفتار کو. بیا موږ هغه ونیوو، تاڼې ته راوستو، بند کو، حالات واقعیات معلومات شو چې دا د یو قریبي رشته دار استاد و د سکول ته ورغلی او سکول ګیټ باندې چې دننه ورغلی او خاص په سټاف روم کې چې کوم دی نو دا استاد چې کوم د قتل کړی او دا ملزم گرفتار شو سره د علیه قتل. دا کوم چې ملزم تاسو گرفتار کړي دی اوریدو کې دا راځي چې د سکول کې هم دا هم سټوډنټ پاتې شوی دی. د دې مخکې موږ معلومات چوکو تر کومه پورې نو بالکل د سکول کې د سټوډنټ پاتې دي. دا چې کوم مقتول دی نو تیکو رحمان د اولاد بچی د واده داشته بالکل دا شادي شو. معلومات مو کو چې بالکل دا د واده کړی دي او د اصل کې دا ملزم او مقتول دواړه چرته د خاص دي، قریب رشتہ داران دي او لازم دي دا ملزم چې کوم دی عمدلتي قاضي کلی کې اوسېږي او دا مقتول چې کوم دی د په وزیر کالونی کې اوسېږي، اتحاد کالونی کې اوسېږي. وجد خان در راته چې وجه سوا د قتل کېدو چې دا یو ټیچر دی زمونږ په معاشره کې دی، زمونږ بچو له لاس کې کتاب ورکوي، قلم ورکوي، د علم رڼا ده چې دی زمونږ بچو له تربیت ورکوي، سبا غي د غټ افسران جوړیږي او قابل او پویا. نو دغه حواله سره چې دو استاد وجلې دي سبا وای تاسو د دې سلسله خو لګیا تفتیش شروع دی، ملزم نه پوښ ګو شروع دی، ملزم په کسړی کړي تاسو غنم تاسو کولې شي. نو هغه سری 10 لا داسې خبره کوي چې ځینې وخت یو شانو کې ځینې وخت بل شانو کې. نو مې بي غلا په دې سوچ کې چې کار ما غلط کړی دی، صحیح بیان شي ورکولې او تفتیش شروع دی. ان شاء الله حقایق په زر مخې ته راشي چې وجه سودا قتل د سکول خو تاسو به دا هم کتلی تاسو اکثر د پولیس چې کوم اپریشن یغه کې چیک کوي، څنګه چې د بانکونو کیمرې چیک کیږي، ګارډز ولاړی دغه شان د سکول هم دغه شان طریقه کار. نو د دومره ایزی لاړو د سکول ته سټاف روم ته بیان نه وته د په دې فایرینګ کړي. نو سکول د سي محفوظ دی کې نو دغه سوال خو موږ په سنتري باندې کړی کم د څوکیدار دی په دغه کې په سکول کې چې تا ولې داسې د شي تا ولې نه غشتاته هغه چې ما پیجندو چې د دې سکول کې سبق ویلې د پلار موږ سره په دې سکول کې پاتې شوی دی، ما خو پیجندو په دې وجبانی او بل د قریبي رشتہ دار او تاسو یو کور سره مخامخ ملو شو، لازم ملو کو یو بل سره بیا غینه پس د کم چې مقتول دی ټیچرو د ورته چې سټاف روم کې نه راځه څه خبره چې تاسو خبره ده په دغه دوران کې د سټاف روم د نشوي دي سټاف روم کې بیا فیر کړی دی. کچره څوکیدار وي کما ته پته چې دا غیر غماز د بل ځو بیا موږ د روټین داري چې د هدایت شوی دي چې تاسو به تعالی شي په پن بدن نه پرې دی خو په دې خبره هغه چې راځو دا شوم ادبار کړو شو چې زما پیژنګلو کسو په سکول کې دیم پاتې سبق ویلې پلان پکې پاتې دي په دې وجه باندې کار شوی دي. ملزم خو تاسو اوریدل دي انټروګیټ کړم دی هغه سو وی چې زو سره کې نستم یا کینټین کې یا سټاف روم کې څه خبرې زموږ منځ کې وشو؟ نه ملزم ویل بس چې ور نمبر سره لاس ملو شو او سټاف روم کې د استاد ورته ویل د بکولي د څوکیدار چې د سټاف روم کې نه خو کې ناشتو ته بس پرې نه خو چې د نن سټاف روم ته نو غیر کې فیر شوی دی. بس بیا نور ملزم په ځان نه پوښي چې بس فیر ولې شوی هغه چې بس ما کړی او زه په خپل کړو باندې پیمانه مخو بس شوی کار دې شو شوی درنه. نو در دې فیملی منس کې هم رنجش او د سي خفګانی څخه خبرې وي باغی کې دې سناست نه وکړي څوک مشران پکې ناس شوی نو چې حد دې پورې رالو چې مطلب هغه د خپل یو رشتہ دار مو وشتو او د سکول استاد هم یره دینه دغه تاسو ته مونږ کړی چې تاسو کورونه څخه خبره وا نو دې کې مشران کشران هغه چې یو پکې دي کې خبرې شوی دي او چونکی کیس وسنه دي اصل به حقیقت معلوم شي چې وځه شو تفتیش شروع دي. اکثر لږ ملزمان د سي گرفتار شي بیا خو هغه هم دا خبره کوي چې زه اوس په دې خفقان کوم او زه مایوس یم په دې باندې چې ما دا غلطي کړې ده. نو داسې خو ټول د سی وای نو تاسو ته سخکاری دی چې کم خفقان کوي د سکول یو استاد د وجل دی نو تاسو ته سخکاری دې خو د سٹارټ نه اندازین او دې چې کم دي نو داسې لګي چې ما دا کار خ کړی دی خو داسې ادا کې لګیا دي خبرې کوي کنه او حقیقت معلوم شي چې راته ولې کړی دی تفتیش شروع دی.
تفتیش شروع دی کنه. نو مزید مخکې انټاروګیټ دی تاسو تفتیش په هم کوي. نور داسې معلومات خو هم د تاسو له درکړي کنه چې د جنگ جګړې نه علاوه زه یا دې ته جوړ شوم یا زه دې ته جوړ نشوم یا د غلطي ما کوله یا مې نه کوله، خو دا ډز ما په ده ولې وکړو، د پړه کې داسې یو ګهره زخم پروت و چې یو انتقام و. نو دغه باره کې خو د بیا دې نه پوچ ګوچ شروع دی چې کسټډي د موږ سره کسټډي کې دی هم د دې دپاره دی چې دنه د پوچ ګوچ چې ولې داسې کار وکړو. د سکول یو استاد د قتل کړو د رشتهدارۍ نه علاوه یو د سکول استاد و چې وجه سره نو په دې باندې لګېدي. انشاءالله تاسو ته بیا فردن د دې مونږ ډیټیل درکړو چې دا په دې وجه شوی دی. مقتول چې کوم ورثه دي هغوی خو به هم تاسو اورېدلي که نه، د هغوی څه وینا نه؟ مقتول ورثه خو سره سره ټایم سره وشو خو هغوی ته خو لا ځکه دې وخت اوزګاري ګونه چې هغوی باندې غم دی نو هغوی نه به انشاءالله درې ورځې پس بیا ورځو ورسره کینو به چې تاسو دې باره کې څه وایي. هغوی ته هم سر سرې تپوس وکړو، هغوی بېچاره سر رسمي ته لا خپل د ګناه پته نه لګي زما بچی زما رور ولې مړ شو. بعضې کاروایانې خو داسې وي چې دې کې قتلونه وشي ملزمان په میاشتو میاشتو نه ګرفتاریږي. تاسو چې فقیر آباد کې چارج غشتې دی نو ماشاءالله فوري کاروایي کېږي، تاسو کاروایان هم روانې دي، په ګنټه کې هم دننه ملزم گرفتار کړی دی. بالکل دې کې شک نشته. د هر پولیس افسر دا خوښي شي چې ماته یو جرم وشي یو کریم وشي چې هغه زه زر ته زر وکړم، بس ځینې وخت کې سمې وخوري او ځینې وخت کې یو معاملات چې اوږده شي چې کې هغه ملزم یا او دغه سره تعلق ساتي یا کابل سره یا وغیره وغیره. نو د هر پولیس افسر هر څه چې دا خوښي شي چې زه یو جرم وشي چې هغه زه دستې کې زه کنټرول کړم او هغه ملزم ته ځان ورسوم زه ملزم گرفتار. د ملزم په خپېمانۍ باندې به څه میسج ورکول غواړي؟ داسې تاسو ډېر ملزمان ونیسئ چې هغوی بیا خپېمانه وي خو د بل کور پرې روان شوي وي. بقول ستاسو هغه ورځ تاسو سره زما انټرویو کېده چې مطلب یو جیل ته لاړ شي بل د خاورو لاندې شي نو لاره یې کمه یوه شوه. څه میسج به ورکول غواړي دغه جذباتي خلکو ته چې په ځان پوه نه شي او بل ولي؟ نو دې ته لپاره دا یو میسج دی چې کم از کم لږ سوچ پکاري، فکر پکاري، وړاندې وروسته کته پکاري چې زه دا کار کوم د دې به وروسته څه ریزلټ وي، مخکې به سي زما د کور ته وي. نو کم از کم دې لږ سوچ کوي که دا څه مسله پرې راځي نو تاڼو ته راځي خپل فرایض تاڼې ته راسي تاڼې په سطح باندې هغه مسله حل کېږي. خو داسې جذباتي فیصله نه پکار، کم از کم سوچ دې کوي. ګرانو کتونکو د ایس ایچ او فقیر آباد واجد خان خبرې تاسو واورېدې. د سکول استاد وجلې شوی او هغه استاد چې زموږ بچو له په لاس کې قلم ورکوي کتاب ورکوي، خو دلته د ایس ایچ او هم برابر په منډه او په یو ګنټه کې دنه ملزم گرفتار کړی دی. ګرانو کتونکو ایس ایچ او واجد خان چې کله نه چارج اخیستی دی علاقې خلک موږ اورېدلي دي، مطمئن دي د هغه د کارکردګۍ نه. الله دې وکړي چې مخکې هم دې کامیاب کاروایان وکړي. ګرانو کتونکو را روان پروګرام پورې اجازت غواړم د خپل ځان ډېر خیال ساتئ، موږ په خصوصي دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.